وی مضبوطیم بس پښمنی له نه پاسم نه، دا پښمنی ځان له سنت ته د دې خپل برکت ته. نو ته فرق وکا په مابین د خپل روزه او د يهوديانو دای، دا فرق دی زمونږ او د هغې د روزې. داسې ډېر عبادات دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د یهودیانو د مشابهت د وجې نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی چې داسې وکړئ چې هغې سره مشابهت رانشي. لکه لسم محرم باندې روزه دا یهودو نیوله، کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مدینه منورې ته راغی، یهودیانو ته تاسو ولې د لسم محرم روزه نیسئ؟ موږ د دې وجې نیسو په دې ورځ باندې موسی علیه السلام ته د فرعون نه نجات ملو شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل زبم دا روزه نیسم او زبو سره یو لسمه یا نهمه کوم، ولې چې هغې سره مشابهت رانشت. د یهودو د مشابهت د وجې نه یهودو سره مشابهت رانشي، د هغې غونتې کار ونشي. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام دلته دا فرق ذکر کړی چې هغې به بغیر د پښمني نه روزه نیول، او زمونږ روزه هغه د پښمني سره. دغه رنګې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي خلق به همیشه په خیر باندې تر څو چې دوی روزه ماتې هغې کې تعجیل کوي. تعجیل د تعجیل مطلب دا نه چې بې وخته یې ماتئ. روزه چې بانګ وویلی شو ټیم داخل دی د ماښام، نو دې کې تعجیل پکار دی، رستو کول نه دی پکار. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي دې کې تعجیل وکړه، جلدی وکړه چې کله ماښام بانګ وویلی شو په ټیم ویلی شوی بې ټیمه نه، نو بیا تعجیل پکار. رستو کوه د دې وجې نه علماو زمونږ د علاقه کې دا طریقه ده چې اول روزه ماته که بیا منځ وکړه. دا تعجیل پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام حدیث د مشکات کې شته چې خلق به همیشه په خیری تر دې چې دی روزه ډایرکټ ماتئ بانګ سره د ماښام.